بونیر د سنسکرت ژبې لفظ دی چې مانا یې ځنګل ده. د بونیر تاریخ په زرګونو کلونو مخکنی تاریخ دی. د بونیر تهذیب د ګندهارا تهذیب سره لګېدلی دی. د بونیر آبادي 9,97,319 ګڼلی کېږي او د بونیر ټوټل رقبه 42,05,756 ایکړ ده. په بونیر کې 4 سب ډیویژن چې تحصیل او 4 سب تحصیلونه دي. او لابکیروس په خپل کتاب دی پټان کې لیکلی دي او سر رابن لینفاکس هم په خپل کتاب الکسندر دی ګریټ کې لیکلی دي چې د سکندر اعظم فوج او سکندر اعظم په 327 قبل مسیح کې د کړاکړ امبیلې او ملندرې په لاره باندې راغلی وو او بیا په دغې لاره باندې 1586 کې د مغول فوج هم بونیر ته راغلی وو. یوسفزۍ قبیلې په 1519 عیسوي نه لږ مخکې په بونیر قبضه کړې وه. په دې علاقه باندې سکندر اعظم یعنی الکسندر د ګریټ، اکبر اعظم یعنی اکبر د ګریټ، اورنګزیب، سیکانو، انګریزانو او په بعد کې یوسفزۍ قبیله کومه قبیله چې د پښتنو د افغانستان نه راغلې وه او په دې علاقه ضلع بونیر کې آباده شوې وه. نو دغې قبیلې او الکسندر د ګریټ، اکبر د ګریټ، سیکانو، انګریزانو، مغول او اورنګزیب په دې کې هیڅ چا هم د هیڅ یو سلطنت ماتښت حکمرانی نه وه کړې. دوی ټول آزاد وو او دا بونیر دا علاقه د 1915 پورې بغیر د حکمران او د سلطنت نه پاتې شوې ده. د 327 قبل مسیح نه واخله تر د 1915 پورې دې پیریډ ته دې دور ته د پښتو دور ویلی کېږي. په 1969 کې دا بونیر د پاکستان حصه جوړه شوې ده او په جنوري 1991 کې بونیر لا د ضلع نوم ورکړی شوی دی. د تعلیم لحاظ سره د تعلیم شرخه د ضلع بونیر د نورو ضلعو په نسبت باندې ډیره ډیولپ ده، ډیره زیاته ده. د کاروبار یا د بزنس حوالې سره په ضلع بونیر کې مشهور کاروبار د ماربل دی. یعنی د بونیر ماربل ډیر زیات مشهور دي. په ټول پاکستان ته د بونیر د ماربلو سپلای کیږي او ډیره اهمه خبره دا ده چې په بونیر کې نن سبا کرنټلی 500 لګبګ د ماربل فیکټریز دي. د بونیر کلچر، ثقافت، رسم رواج ډیر یونیک دی. د بونیر خلک عوام ډیر مهمان نوازه او میلمه دوست خلک دی. په بونیر کې د کیل په میدان کې بونیریان په والیبال کې، فوټبال کې او کرکټ کې خو مهارت